محترم مسلمانانو نن د آیات الکرسی یو زبردست تجویز در کوم یو زبردست وظیفه ده. علماء ذکر کړل ډېر حاجتونو د فاره ډېر زیاته مفیده ده. آیات الکرسی دا یو بهترین آیات ته او دا داسې آیات ته محترم مسلمانانو ډېر زیاتې غټې فائدې دي او دې فائدې په حدیث مبارکه کې هم ذکر دي. لکه یو حدیث مبارک کې راځي حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم مفهوم د حدیث دا څه دی. رسول الله مبارک یو پیرا په یو غله باندې مقرر کړو، مال غنیمت غله وا، یعنی په هغه کې هر قسم سیزو کنه. نو ابو هريره رضی الله په هغه باندې نگرانو، خو د شپې چې براله سحر کې نو د هغه نه با یعنی غلا کېدله. یو پر ابو هريره رضی الله تعالی عنہ تکینه ته کله ونیو نو یو کس ولیدو چې هغه د سیز نقلا کوله کله کې د لاس نه ونیو، هغه وته بس اخو دې خو که جواب غلا نو کوم پلان کې وډینګریسته پرې خو دو په دوی مشپه بیا وته کینه په دوی مشپه بیا د الله سکله کوونیو به وته وی چې بازار بیا نو کوم توبه مې د داخلي چانس را لراکا به پرې خو په درې پیرا چې بیا وته په شپې باندې کینه به کلک د الله سونیو او تی چې اوس خو رسول الله صلی الله علیه وسلم له بوزما نو هغه تی چې بس ما مو بوزا او زه ته یو داسې سیز خیمه چې دا تکله وینو استاد مال جان او استاد هر څه به الله تعالی حفاظت کوي. به وتی چې آیت الکرسی څوک وي نو هغه به الله تعالی د هر سیز حفاظت کوي. نو بیا رسول الله مبارک ته غونډه کارګزاري بیان شار رسول الله مبارک ته فرمان حدیث یعنی مفهوم نه بیانو ما چې دا شیطان او دا څه چې ته ویلې دا حقیقت ویلي. یعنی آیت الکرسی دا یو طاقتور آیات محترم چې دا د هر څه کې کار کوي کنه. امنګ چې وای د هر مرض دارو دی کنه، دا د هر مرض هم دارو دی او د هر حاجت د فاره هم ډیره زیاته زبردست دی. نو کوم مسلمانان چې پریشان حال وي یا په حسد وي یا په جادو جنات وي یا په بندش وي یا د شپې یریږي یا د کور حفاظت د فاره یا د خپل مال او تجارت د فاره زره طریقه خیم ان شاء الله فرې طریقې سره خپل کورم دموي خپل بچیم په دموي حاجتونو د فاره هم وای ان شاء الله الله تعالی مهر رنګ حاجت پوره کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ډیر محترم او معزز محترم مسلمانانو، موږ ته ترور هم د دعاګانو د فاره ویلو، هغه د فاره موږ ختمونه کو دعاګانې کو چې کریم الله د هغه تمام حاجتونه پوره کوي او بچوي خوشاله کوي او د کوم لوریانو چې کم حاجات دي پریشانی دي د کور د چړه الله تعالی د هغه هم ختم کوي. محترم نن زمونږ وظیفه آیت الکرسی ده. آیت الکرسی چې څوک د هر فرض مون نفس وي یو پیرا د هر فرض مون نفس یو پیرا څوک آیت الکرسی وي د مرګ واقعیا کېدل او جنت داخليدل د په منځ او د او جنت په منځ کې فردا صرف څه د مرګ دی. دا دومره بهترین صورت دی. محترم مسلمانانو آیت الکرسی چې څوک په قرباني وزلا یوي زله او د کور حفاظت په الله تعالی کوي د فرشتو په ذریعہ باندې کو څوک محترمو 70 مرتبه اوي د خپل حاجت د فاره او یا مرتبه الله تعالی به حاجت پوره کړي. کو دقه آیت الکرسی 314 کرته څوک د خپل حاجت د فاره اوي الله تعالی به حاجت پوره کړي. نو آیت الکرسی سره تعلق ساس کې آیت الکرسی یو زبردست صورت ته آیات ته ان شاء الله په دې باندې عمل وکړو. خپل بچی په هم دمو کو، خپل ځان په هم دمو، خپل کور په هم دمو او هر فرض نفس یو پر آیت الکرسی یعنی تلاوت او وظیفه روزانه کو. دا زده کو په دې باندې عمل وکړو ان شاء الله الله تعالی په دنیا او آخرت خوشحالي موږ تاسو ته د دې وظیفه په ذریعہ باندې راکړي. نو ان شاء الله یاد یې کوي خپل بچو ته هم آیت الکرسی په خپل هم هر فرض نفس یو پر وای په غټ حاجت لري او یا پر وای 314 پر وای ان شاء الله الله تعالی نه غواړي الله تعالی به زمونږ حامی او ناصر مددگار شي. موږ ته هم ډېر دعاګانې کوي، تاسو ډېر دعاګانې کوي. الله تعالی مو خوشاله او باد ساتي. الله تعالی مو د ټولو مسافرو سره حامی او ناصر مددگار شي. څونه مسافر دي بهر وطن کې الله تعالی ټولو مسافرو حامی او ناصر مددگار شي. جزاک الله خیر، احسن الجزاء فی الدنيا والآخرة. السلام علیکم.